اور خو ټولو ملګرو یو جهان مننه چې تاسو راغلی او ما ته نن ډېر زیات عجیبه په دې لګي چې کم و بیش 240 کاله زما په میډیا کې وشو او تل عمر موږ چې دی نو د خلکو پریس کانفرنس یې اټینډ کړي دی او زه نن مجبور یم چې زه خپله خبره وکړم. اول خو زه خپله واقعه وایم. ما چې کوم اف آی آر لیکلی دی یا کوم ما خطونه ورکړي دي هغې کې ما نه یو ټیکنیکل غلطي شوې وه چې ما وی چې ما ته ډومبی ټیلیفون په 25 راغلی خو چې ما چک کړ نو هغه 24 جولای 15 بجې ماښام ما ته ډومبی ټیلیفون راغلی دی او نیغ په نیغه ما نه د 1 کروڑ روپۍ د بتې مطالبه کړې ده او خپل ځان هغه انټروډیوس کړو د ملیټري انټیلیجنس میجر رستم په نوم او ما ته دا ویلو چې د اتوار په ورځ به مازدیګر موږ درځو او بغیر د وداوټ اني فیل اینڈ ایکسکیوز چې دی دا پیسې تیاری. دا خبره ما بالکل لکه ګپ په دې واغېسته چې ملګري دي یا داسې په څوک ټوکې کوي ځکه چې یو موبایل نمبر چې هغه د پاکستان سیم دی او د هغې نه ټیلیفون کېږي او بیا د یو ډېر زیات اهم د سټیټ د یو اهم ایجنسۍ د ادارې چې هغې باندې زموږ د سیکیورټي انحصار دی د هغې نوم اخیستلی کېږي نو دا ماته بالکل لکه ټوکې ښکاره کېدی خو ایگزیکټلی هغه خلک په 25 تاریخ د اتوار پر ورځ 26 د اتوار پر ورځ 3:41 باندې هغې راغلله چې هغې راغلله نو دغه وخت کې زما بچي دي کور کې نو دا یو واړه دوه وو نور اتوار بازار ته یو ځای بل ځای ته دا واړه ټول لاړو دا زوی مې نو او زه هم چېرته وتلم نو ما ته هم د هغه نمبر نه ټیلیفون وشو وی بار روزه نو زه خو آرلډي وتم چې ما کړکۍ کوله وکړه نو بلیک کلر ګاډي ولاړو او دا یې نه کسان راکوز شو یکدم ما سره یې ویره شوه چې څه بارودي مواد دي نو ما ورته اشاره وکړه مې دا ګاډی اخوا کې کسان را ننوتل هغې کړکۍ بنده کړه 2 کسو او ما ګریوان ته یې لاس واچو یو 2 څپېړې او هغې کې یو کس چې دی هغه نایم ایم تماچه روغ کړه ما په سر یې کېښودو زه یې راښکلم بالکل جو خو ډرایینګ روم ته یې دننه کړم بالکل زما کور سره خوا کې دیوال په دیوال زما د ګاونډي کیمره ده چې د هغې نه زما ټول سټریټ زما کور او د کور دغه پورشن چې چېرته موږ ګاډي ودرو یا ګراج دی هغه ښکاري. د هغه نه پس هغه سړي چې خپل تعارف وکړو نو هغه وی چې زه میجر رستم بټ ملیټري انټیلیجنس خو بیا په خبرو کې چې کوم سړی هغه مخاطب کوو نو هغه ته به علي خان وی او علي خان چې کومې خبرې وکړې نو د هغه زموږ تجربه ده له ابولهجه د ممندو وه دغه ورسره پښتون دا بل پنجابي و د هغې خولیې موبایل نمبر دا ټول شی نه موجود دي. زه په یو ډېر عجیب صورتحال کې لاړم او زما چېرته تصور هم نه وکړو زما ذهن هم دا کار نه کو ما دې خلکو ته وي چې وروره تاسو به غلط یې زه خو د کرایه کور کې اوسېږم 6 جرې به ځمکه مالک یم د قلم مزدور یم او زما داسې تاسو به غلط شوی یې تاسو به څوک بل خالد ګورئ هغې ما ته چې نه دا دې نوم دی او د دې سړي زوی او د دې کلي او دې ځای کې کار کوي هم تا ګورم تا پسې راغلي په دې کې د جرنلزم څه ایلیمنټ نو چې ما څه شکایت یې کړي دا خبره خفه یو څه د ذاتي دښمنۍ ایلیمنټ نو برای راست خبره وه ما لپاره دا ډیسیژن اخیستل ډېر ګران و چې زه څه وکړم او څه ونه کړم خو که یو ښکاره دښمن دې وي نو اسانې پټ دښمن سره به څه کوې او بیا د یو سټیټ ادارې نوم اخیستلی کېږي نو ما دا ضروري وګڼله چې نه اوس دا خبره زه نور نشم ایسارولی بعض ملګرو سره د مشاورت نه پس خو ما دغه دوران کې ټول سچویشن ولیکه او هغه مې ډېر خاص نږدو ملګرو سره محفوظ کړه بیا زه د ملګرو په مشوره رالم کلي ته بچي ما ایمرجنسي کې راوښکل مقامي پولیس سره رابطه وشوه زموږ د عمرزو پولیس سټیشن انچارج کاشف خان هغه په بله ورځ ما ته 10 بجې راغی الله دې عزتمن ساتي ډېر دروند پښتون سړی دی ډېر عزتداره سړی دی ما له هغه ډېره طبه تسلي راکړه او زموږ د عمرزو پولیس سټیشن په حواله باندې ما سره भरपूर امداد کومک وشو او زه هغې ته اړې ته ولېږلم او چونکې دا د حیات آباد تاتاره پولیس سټیشن واقعه وه نو نقل مد یا نقل داسې څه کاغذ هغې ولیکه او زه یې ولېږلم تاتاره ته
د حیات آباد ډي اس پي انعام جان او د تاتاره پولیس سټیشن ایس ایچ او مکرم شاه هغې ما سره ډېر عزت مینه محبت تعاون او ډېره غټه همدردي وکړه او هغې هغه قانوني کاروي څه چې دا هغه وکړه. زما کې سی ټي ډي ته لاړم، ما سره سی ټي ډي پېښور او سی ټي ډي 400 مکمل طور تعاون او د مینې محبت اظهار وکړو او دغه شانتي سپیشل برانچ پېښور او سپیشل برانچ 400 دیم ډېر زیات تعاون وکړو. مین وایل ما ته د یو ایجنسو 2 ټلیفونونه راغلو، هغې نه ما راته پوسټ نه کړی چې تاسو د کوم ایجنسۍ او د کومې نه یې. نو دې خلکو نو زما هېڅ شکایت نشته او هغې نه چې څه ممکنه وو هغې هغه ما سره وکړه. کله چې ما دا خبر وایرل کړه رپورټ نو ټولو نه لومبی ټلیفون ملیټري انټیلیجنس د ریسپانسبیلیټي مظاهره کړې وه او لومبی کال ما ته د ملیټري انټیلیجنس نه راغی. 3-4 ځله د هغې ټلیفون راغی، ما سره خبره وکړه. بیا زه هغې راوغوښتم د دفتر ته، هغې ما ته چای اوبه او ډېر قدر عزت او ډېره طبع تسلي راکړه. زما خبره یې واورېده، پوره هغې ما سره تعاون وکړ. زما د هغې نه هم چې دی څه شکایت نشته او زما خپله اسسمنټ دا و چې دا خو اپسولوټلی آوټ آف کوېسچن ده چې د ملیټري انټیلیجنس یو سرونګ میجر بته غواړي یا هغه په ذاتي دشمنۍ کې یا په ډسپیوټس کې راشي. یو جرګه یو سپارش یو خبره خو جدا ده، خو دا انداز چې دی دا خو کیدی نشي. دا څوک نوزرباز دی، ادارم بدناموي. نو ما ادارم په دې خبره کړه. ما سره چې اویلیبل څه معلومات وو هغه ما سی ټي ډي سره، پولیس سره، سپیشل برانچ سره، ملیټري انټیلیجنس سره 100% شیر کړ. ډي اس پي تنګي هم زه راوغوښتم، د ډسټرکټ پولیس چې دی هغې نه چې څه ممکنه وه. خو یو ډېر د آیرني خبره دا ده چې ما له ټولو خلکو یو ایډوایزري نوټس راکړ او ایډوایزري نوټس کې دا دی چې د کور دیوالونو اوچت کا، کانټه تار ولګوه، سی سی ټي کیمرا ولګوه، ګارډ کېنوه، موومنټ داسې کوه، شپې چوکیداري. دا کومه نقشه چې هغې راکاږي هغه د 10 لکو روپو نه بره ده. زه یو عام قلمکار یم، دا زما وس نه دی. زه چونکې په دې ټولو ادارو هېڅ قسمه پریشر نه اچوم، نه ټلیفون کوم نه تپوس کوم چې دی انډیپینډنټ یو ټرانسپیرنټ انویسټیګیشن وکړي. په دې زه هېڅ پریشر نه اچوم. خو نن 3-4 ورځ ده ما ته څه کنکریټ جواب میلاو نه شو، ما ته زما دشمنو نه خولی شو. قانوني کاروایي وشوه، ما له طبع تسلي راکوي. باید د دې نه زیات ما ته د پولیس آفر وشو د سیکیورټي، خدای دې عزت وکړي د دې 400 پولیس. زما لپاره ممکنه نه ده، زه شریف سړی یم، ځان سره پولیس ګرځوم، خلک وایي څه چل دی. دویمه دا چې زه غریب سړی یم، بچو له په ګرانه ډوډۍ ګټم، نو په 3-4 پولیس والا به چېرته نه ډوډۍ خورم. هغې به دا کولی شو، د دې نه به زیات هغې وزرې سوځي. خو زما مقصد خدا نه دی چې زه ماشوم یم ماتي ته واچوي یا ما مشغول کړي. ما ته خو زما دشمن وښایي، ما د دې شر نه په امان کې. که چېرته واقعتاً یو سړی په یو اداره کې کار کوي او هغه دا غیر قانوني کار کړي، نو اداره دې وګوري چې د هغې د کانسټیټیوشن د ایکټ لاندې د هغې خلک داسې کولی شي او پونې شي او د هغې د اصلاح وشي. او که فرض کا دا څوک نو سرباز وي، نو اداره دې د دې نه مثال جوړ کړي. ما نه پاپولر ډیمانډ کېږي چې کوم زه مجبور کړی یم او زه نن کوم د هغې دلته اظهار کوم چې ستا په چا شک دی، ستا چا سره دښمني، ته چا سره په چا ګوته ږدې. زه وایم چې زما چا سره هم دښمني نشته، د زرو خلکو به ما سره زما هر چا ته نیت صفا دی، د څونه خلکو ما ته نه دي صفا خدای علم دی. ما چا سره بد نه دي کړي، د څونه خلکو ما سره کړي دي یا ما ته پته ده څوک کون غواړي. زه داسې په چا لاس کېدم او ولې کېدم؟ ځکه دا خو ډېر روایتي د پولیس هغه روایتي تفتیش شو چې ته په چا شک کې. بهی زه په یو سړي شک وکړم، هغه غریب که بېګناه وخېږي او د هغه نه تاسو رښتیا او دروغ معلوموي خو هم شوله غوښکلي، زه د هغه ازار ولې والم، زه د هغه دښمني ولې والم. پېښور ته چې د کم طرف نه انټري کې کیمرې لګېدلې دي، دغه 13 ورځو کې دغه ماشومو سره چې زیاتې شوي او هغه کس ونیولی شو، نو تاسو هغه راپورټس ته پولیس کتلی دي چې د هر ځای سی سی ټي فوټیج موجود و. آیا په روزریوشن زما کور ته خلک راغلي دي تللی دي، تاسو سره سی سی ټي فوټیج نشته، زما د سټریټ نشته. ما نه نن هم تاسو غواړئ چې تصویرونه زه خولیه ښیم اسکیچ تاسو جوړ کړئ، زه خو نشم جوړولی. سی سی ټي فوټیج تاسو د خلکو نه والی زه خو نشم اخیستی، بلکې ما ته ووایه چې دا ستا هغه غل دی.
په ما دا پریشر چې موږ ته خلک وخایا زه ناجایزه خلک نه خل دا یو خبره. بله خبره حیران کن دا ده چې کله ما ته پولیس ایډوایزري راکوله نو د هغې په ریکارډ باندې ډېر عجیب و غریب 3 څیزونه مو کتل. دغه سیم ایډوایزري آفتاب خان شیرپاو ته ملوله چې هغه ته هم د بتې جواب شوی دی. د هغې نه زیات حیران کن شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب ته د بتې سوال جواب شوی دی. دا ایډوایزري پولیس جاری کړی دی. او زمونږ د تورنګزو علمزیب کاکړ تاسو پیژنئ چې هغه ته هم ده. اوس زما په سمجھ کې نه راځي چې دا څوک دی او دا ولې دي. خو زما مسله دا نه ده. زما مسله چې کله وشوه نو ما سره په سونو خلکو رابطې وکړې. ستاسو په دې وطن کې هر 5 کس ته د بتې سوال جواب شوی دی یا بته ورکړی شوی ده. خو هغه نه پولیس ته تللی دی او نه چاته ویلي دي. چېرته هغه د دهشتګردو په نوم شوې ده، چېرته هغه د ادارو په نوم شوې ده. او نومونه زه دا نه وایم چې دې خلکو کړې ده، نومونه اخیستلي شوي دي. تاسو کوم دا 3 نومونه چارڅه دي چې دې کوم سوال جواب شوی دي دې کوم په دغه سیم وخت کې شوی څو وخت کې لګا نږدې وختونو کې شوی څو وخت تاسو دا واقع شوی. زه چې جرنالست یم او زما مسله دا ده چې زه چېرته لاړ شم نو خامخا به ګورم په کوم رجسټر چې ما ته پولیس ایډوایزري راکوله او په کوم فایل او ما نه دستخط اخیسته هغه هغې مخې ته کېښود او هغې کې ما ویل my own eyes ولیدل دا 3 ایډوایزري. نو هغه ایډوایزري کې خو دا نه یاره دا ورته کله ټلیفون شي یا خو پرنټډ ما سره ګاډي کې دا زه به ورته وښیم تاسو به کتلي مې خو لکه دې ته شوي دي دا څوک نشي ډینای کولی. او دا ورته لکه د کال یا د 2 یا د 15 ورځو نه دي، دا هم د دې هفتې 10 ورځو دي. نو خبره دا ده چې نقص زمونږ سره په هغې هم سوچ پکار دی. نمبر 1 دا ده پولیس فورس منګه سره ډېر کم دی. په کروڑونو اربونو د یو بل په حکومت ټاپل کولو لګي نو پولیس فورس ته سیوا شي، هغې ټیکنالوژي اکوپمنټ ټریننګ د سیوا شي، د هغې تنخواګانې د سړیتوب شي او د هغې دا ډیوټي آورز د انسانیت شي، په هغې د پولیټیکل او د سټیټ پریشر کم شي چې هغه انډیپینډنټ ټرانسپیرنټ انکوایري او انویسټیګیشن وکړي. دویم خبره چې پولیس کم کاروایي هم کې غریبانان هغه عدالت ته لاړ شي. زمونږ ناقص عدالتي نظام دی خلک بری شي. زمونږ حکومت زمونږ پارلیمنټیرین راتورات په 15 منټه کې د خپلو تنخواګانو مراتو بیلونه پاس کولی شي. نو آیا هغه زمونږ جوډیشل ریفارمز نشي کولی؟ د عدالتي کې د ریفارمز د قوانینو ضرورت دی کې د بلډینګ کې د سټاف وي. درېیمه خبره دا ده چې د پولیس ټریډیشنل د مخبرای نیټورک او نظام په چارسرې کې ډېر زیات خراب دی او د هغې وجه دا ده چې په مختلف اوقات کې داسې خلک راغلي دي که چا د کلي علاقې یو مخورز هغې ته یو غل ډاکو خولی دی نو هم هغه سپید پوش یې غل ډاکو کړی دی او هغه مخبر ته ویلي دی او خلکو ته دشمنی. چونکې زمونږ د ډسټرکټ چارسرې خبره کوم، زمونږ ډي پي او صاحب ما ملاقات نشته، خو د هغې عمل ته زه ګورم، د هغې خبرو ته یو ډېر د انټیګریټي سړی دی هغه محنت کوشش کوي. زه قوم ته هم دا وایم چې ټول سیاسي جماعتونه، صحافیان، تنظیمي جماعتونه، سماجي جماعتونه، څومره چې زموږ د سوسایټۍ طبقات دي هغه کم سے کم په یو پیج باندې راشي او زموږ پېښور ویلي ته چې د ریډیکلایزیشن کومه خطره ده د هغې مخنیوي وکړي. بل زما یو انویسټیګیشن په دې کې پرسنل بل هم دی چې په دې کې بتا چې هر څوک اخلي د دې خلکو د سیکیورټي ادارو سره او لینډ قبضه مافیا سره ډېر زیات جوړ او جوخ تعلق دی. دا څیزونه ما ابزرو کړ. نو زه دا وایم چې ریاست کومه اداره هم ده او د چا نوم اخیستل کېږي هغې د یو خپل انډیپینډنټ انکوایري وکړي، یو ازاده انکوایري دې وکړي. ما د نه تنګي زما په اوږه د ټوپک نه ږدي. مقامي پولیس ته زما دا ریکویسټ دی، زه نه خان یم نه بدماش یم، نه ما سره کلاشنکوف شته، نه ما سره خلک شته، او که زه را پیدا کوم نو جومات مولا ما ډز نه کوي، خو څوک د په خراب وي بیا به یې ځان سره غله کښېني، بیا به یې ځان سره بدماشان کښېني. زه دونه هم سړی نه یم چې ما باندې د پولیس ډیوټي ولګي په ما د نظر وساتي. خو زه د دې ریاست یو اوسېدونکی یم، زما یو حق دی، ما ته دې تحفظ راکړي او ټولو شرفا ته یې تحفظ ورکړي. که په هغه تحفظ ورکولو کې زما پرایویسي خرابېږي ما ته هېڅ ایشو نشته.
که په ما سرویلنس کیمرې لګي که زما موبایل ټیپ کیږي که زما چیزینګ کیږي زما د تحفظ لپاره زه په هغې خوشحاله یم زما د طرف نه اجازت دی بله خبره دا ده که زه غایب شومه زه مړ شومه زه اوچت کړی شومه ما سره څه وشو نو زما به د ریاست په ټولو ادارو باندې د سکیورټي په ټولو ادارو باندې زه خپله داویداري کوم زه نن ناست یم او زه ډېر یو فخر سره خبره کوم ما دا په زندګۍ کې د سکیورټي ادارو نه دفترونه لیدلي دي نه مې چا سره تعلق شته نه مې دلالۍ کړي دي نه مې د پولیس کړي دي نه مې د ایجنسو کړي دي حق او د انصاف خبره مې کړې ده په هر ځای کې مې کړې ده ښکاره مې کړې ده بیا به هم کوم بیا به هم کوم بیا به هم کوم زه په دې حساسیت هم د ریاست پوهېږم د سټیټ په لارجر سکیورټي هم پوهېږم د یو پښتون په حیثیت باندې خپل ذاتي انټرست او د خپل قام هم د یو مختصر وخت پورې قامي انټرست هم د یو لارجر کینوس د پاکستان لپاره قربانولی شم خو که څوک ما په دې یری چې دوی به په ما خپله دلالي وکړي نو زه پلار بنې که دلال نه یم خو دې خدمتګار یم نو ما نه دې د دلالۍ تمه څوک کوي نه تر اوسه پورې د دې ټولو خلکو د رویو نه زه مطمئن یم زه شکریا ادا کوم ما سره د هغې کنډکټ ما سره د هغې اخلاق خو زه عملي نتیجه غواړم او ما دې په دې ګند کې نه راکاږي په خپله د معلوماتو کې غل ته دې ورسي ایگزامپلري پنشمنټ دې ورکړي او که نشي کولی خبره ختموږي که نشي کولی نو راته دې وایي چې وروره خپل کار کوه خپل حفاظت به کوم زما چې ساده خبره ده تاسو چې لاړئ تاتاره پولیس سټیشن ته په دې کې ستاسو پراپر اف آی آر درج شوی دی که نه صرف روزنامچه درج شوی سر زه دا عرض کوم چې چونکه ما کرایم رپورټینګ نه دی کړی یا کوټ رپورټینګ نو زه خپله په دې ټیکنیکلیټیز نه پوهېږم ما دلته ریټن درخواست ورکړه هغې ما له یو کاغذ راکړې چې هغې ته نقل مات وې ما تاتارې ته یوړم هغې ما نه څه دستخطونه واخېسته او هغې څه کاغذ تیار کړی دی هغې سی ټي ټي ته ولېږه روزنامچې وغیره شوي دي څه ته چې تاسو پراپر اف آی آر وایه هغه پراپر اف آی آر زما نه دی شوی خو پولیس ما ته ده ووایي چې دې کې به زه غلط بشم خو 788 او بل غالبا 665 اے یا داسې څه دپه یادوله خو بهرحال نه اف آی آر زما مخکې کټ شوی دی نه ما نه دستخط اخیستی شوی دی نه ما نه راکړی شوی دا کله چې واقع شوی په پیښور کې شوی واقع نو تاسو اول دغه دلته وې دا تاره ته وې دلته اول زه اول مرزو ته راغلی ما لپاره د ټولو نه امپارټنټ خبره د خپلو بچو بچ کولو ځکه چې د پیښور وایت آباد شان سکور ځای کې زما کور ته خلک رالل نو ما واړه په ایمرجنسي کې راوښکل او بیا ما یو ملګري ته ټلیفون وکړ چې ما سره داسې ده اماله تسلي راکړه او د هغه د ټلیفون په نتیجه کې کاشف ما ته ټلیفون وکړ چې لالا ناوخته دی ته پریشانه کېږه ما سهار به زه 10 بجې راغلی مو هغه راغی او بیا زه پولیس ګایډ کړم چې دا ستا به علاقه ده موږ ستا دا راپورټ ولیکه هغې افیسیلي تاتارې ته ولېږه او ما ته ویې تا بای هینډ ته واخله ته یې یوسه یعنې زما کاروي به زما په کیس تاتاره پولیس کوي هغه د بیس دا سره بیا راغلي وو رابطه کول په ټلیفون چې و بیا کور ته او جی بیا دا دونه وخت تېر شو بیا سره رابطه شوې جی کله چې ما دلته 10 بجې کاشف خان راغی او زما خبرې وشوه موږ تاړې ته لاړو تاړې د معاملاتو نه چې زه فارغېدم نو دا 3 نیمې بجې وې زه چې پیښور ته روان شوم زما خیبر ټي وي کې پروګرام و نو د 4 او د 6 بجې په منځ کې دغه کسانو ما ته 8 ځله ټلیفون وکړ خو ما اټینډ نه کړ خو دغه ورځ نه پس ته ما ته ټلیفون نه راغلی بل زه عرض کوم چې دا ټلیفون کال نو دا به په واتس اپ کالو ما سره ټول کمیونیکیشن په واتس اپ دی ما سره میسج نه دی شوی ما سره په واتس اپ دی کسان ما لیدلی دي راغلي دي زه پیژنم مې کلی کولی دي زه تاریخ وایز ولا ټول ډیټیل ورکوم ما سره په واتس اپ رابطه شوې ده زما د ذاتي معلوماتو مطابق هغه واتس اپ چېرته څوک رقیه بیبي ده د هغې په نوم دی چې د مردار اوسېدونکې ده څوک زنانه ده چې هغه خبر هم نه ده څو دو نمبري به کېږي څه سیم به اوچت شوي وي وی چې دغه ځای کې په دغه کوم ورځ باندې راغلل او تاسو سره یو کس په اردو کې خبرې کولې بل کس په پښتو جی او بالکل
دوی په سمپل جامو کې وو که نه سوالدي او مرغي ګاډي نه، ورسره کوي. دا دواړه په ساده کپړو کې وو. یو په دې کې یو نری او داسې 6 فوټ برابر یا انچ نیم سیوا هایټ دی، سمارټ وو. هی مسٹ بی اراؤنڈ داسې 36 37 کې به وړه وړه ګیره وه او دا هم په ساده جامو کې. مخامخ چې کوم هلک و هغه داسې لږ پهلوان شانتي و، صحتمند و، لکه داسې لږې لکه د پولیس دا کمانډو وي لیډ شانتي صحتمند هلک و. سپینې جامې وې، کلین شیو و، دلته نه یې واړه واړه ویښتو، نظر چشمې یې اچولې او پښتو یې ویله او تماچه هم هغه روح کې وه او د تماچې هغه بیلټ هم د هغه میرون کلر و. دا ګاډي چې تاسو یاد کړه دا ګاډي تاسو چې بلیک کلر دی نو آیا تاسو کوم قسم ګاډي دا بلیک کلر دغه و دا هونډا ګاډي و او دا د بالکل جدید د لیټسټ ماډل نو. زه په دې ګاډو چونکېدونه پوهېږم نه. ما د هغې د نمبر نوټ کولو کوشش وکړو خو هغه نمبر یې هغې نري لیکلی او بل هغه نمبر داسې یلوش ټون و نو ما ته لکه هغه ښکارېده نه، ما ریډ کولی نه شو. خالد خان تاسو وایي چې ریډیو ټول ادارو تاسو سره کومک کړی دی، په دغه نمبر هغې ټرای کړی ده ستاسو تاسو پوښتنه؟ ما دا ارزو کوم شبیر جانه چې ګورې جي پښتون د پښتنې دی چې زه لاړم ما د چای ډوډۍ اوبه تسلي اسعار چا راکړې ده. ما ارزو کوم چې ما اوسه پورې نه مې سفارش نه دی کړی، نه ما ټلیفون کړی دی چې آوټکم سره راغی، نه کول غواړم، نه پریشرایز کول غواړم. پرسنل ملګرو ته هم نه وایم چې په دې مختلف ادارو کې دي، ولې زه په هیڅ صورت په انویسټیګیشن اثر انداز کېدل غواړم نه. دې وجې نه ما انډیپینډنټ پرېښي دي او زه دا ګڼم چې دا د دې خلکو ذمهواري ده چې هغې ما ته اپډیټ راکړي چې موږ دا پراګرس وکړو. یا خبر کې چې ما یې کوم انچارج وي غالبا د ضلعو په سطح خو کرنل وي او نه پرېږدم چې پیښور کې به شو، نو تاسو سره په کومه درجه کې رابطه شوې ده؟ هاي کمان نه شوې ده که نه؟ ګوره جي زما خو انفارچونیټلی دا هم راته ګرانه ده چې دا لیفټنټ کرنل وي سړي او که کرنل وي سړي. زه په دې وحدو په دې څیزونو نه پوهېږم او ماته دا پته نشته چې دلته څه وکړي. خو ستاسو شانته یو هوښیار ملګري وي چې د سیکټر کمانډر ملیټري انټیلیجنس په نوم درخواست ولیکه او ما لیکلی مو، خو چې زما هغه درخواست وایرل شو نو ما ته چې کوم صاحب ټلیفون کړی او زه بیا لاړم نو هغه چونکې نوم زه ډسکلوز کول غواړم نه ما ته مناسب نه ښکاري، یا به د هغه صحیح نوم یا به نو، خو د هغه عهده چې وه هغه میجر و. نو ما سره د میجر د ایم آئی یو میجر صاحب رابطه شوې ده او کله چې د هغې ما سره خبره کېده نو په هغې کې 3 کسان نور هم ناست وو، خو 3 کسان داسې وو چې هغه د گفتگو په دوران کې هغې تګ راتګ کړی و. گفتگو دوران کې میجر صاحب بلې کمرې ته لاړو، کوم خپل سینیر ته به لاړي یا به بل څه کار له وایي 3 غنټې ما نه تپوسونه کړي وو، ډیټیل اخیستو، زه یې اورېدلی وم ریسپیکټفل طریقه باندې. او ستاسو د سوال جواب چې هغه میجر صاحب